بسم الله الرحمن الرحيم. باب القيام للجنازه. ذکر د جنازې په باره کې دوه مسلې دي چې جنازه سریر المیت اور جنازه المیت وقیل بالعکس. دا تقریبا یو دوا درې ابواب امام بخاری بلکې سلور ابواب امام بخاری رحمه الله دې لپاره ذکر کړي او پای کې دا خېچ القيام للجنازه مراد د جنازې نه د مړي کټ ته مسأله دا ده چې د مړي کټ راځي نو هغه د پاره د قیام څه حیثیت ده. دې لپاره په دې کې احادیث مبارک دي نو هغه مختلف دي. ابي داود کې بتا سو دا روایتونه ویلي چې دا روایت دي دا مختلف دي. بعض روایتو کې قیام الی الجنازه ذکر دي اور بعض روایتو کې قیام الی الجنازه رد دي. مثلا چې ته دې چې موږ ناز دي او دا جنازه تیریږي نو موږ باغې دې پاره ودرېږو کې ونه نو ودرېږو. نو بعض روایتو کې راځي چې زار ایتم الجنازه فقوموا کله چې تاسو جنازه ګورئ نو ودرېږئ. پیدل ته روایت راځي تر دې چې دا د جنازې کټ د تان رستو پاتې شي یا ته مخ کې لاړ شي. خو بهر حال قیام الی الجنازه شته د احادیث په نسبت باندې. بعض روایتو کې راځي چې لا تقوموا قیام نشته ده. دا دوه خبرې یاد کړه. درېمه خبره دا ده چې علت ته قیام څه دی. نو د علت ته قیام چې کوم دی مختلف دي. یو دا چې د یو يهودي جنازه له حضرت ورته ودرېده او دغه په باره کې چې دا چونکی يهودي دی او پرید دی حضرت دا نه خو خوله چې د يهودي جنازه د حضرت د سر نه اوچته شي حضرت ودرېد. یو روایت کې راځي چې د يهودي جنازه روانه او حضرت ورته ودرېد چا ورته چې نه جنازه يهودیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انها نفس انسان خود کنا د دې لپاره نیم ودرېدل چې دا یا يهودي دی یا دوزي دی خو دې لپاره ولاړې مچ دا یو نفس دی چې په دې باندې یو انساني لاش دی. د انساني د احمد خان دی ولی یک دی کی یو انساني لاش په وجه سره زه ودرېږم. دوه خبرې کوي. درېمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انها فزعتون دا مړ غبرات ده دشت خوف ده دا لکه لوی یو hebat خو نه خبره ده چې یو مړ تیریږي د زو درې زموږه ته چرته احترامن دي چرته دی لپاره چې يهودي ستانه برر نشي چرته دا چې دا خو یو hebat ده آی لپاره خام خود دې دل پکار دي. نو داغي بهترین تفصیلی مسئله چې داغي نه برا بیا اس ځان ستړي کول دي. نا مسلم جلد اول 310 صفحه کې هم حدیث دی او هم علامه نووي بحث کړ دے. بس حدیث کې راځي توجه کوي قام وقعد بس خلاص. د مسلم امام مسلم چې کوم روایت نقل کړ دی دا غینه بره فیصله د بل چالي شي کېده. قام وقعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابتدائی زمانه کې قام ولاړو او بیا فرمایي چې وقعد بیا کې ناشته. نو بهرحال د اخر کې حدیث را روان دی کستا خیال د حان رستو غنه دی روایتونه دي. حدثنا قتيبه روایت وګوره علی صاحب روایت ته وګوره ملاو چې د خیر سره دا ټول روایتونه دي. بیا ورپسې بل روایتوم دي
نو ډیر شی روایتونه دي. نو ګور انه سمع علي ابن ابي طالب يقول في شان الجنائز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. بروات علي ابن ابي طالب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. تیشو کنه مولوی سیوا بیا بروات ته چې کوم باندې مسلم دا صفه خلاصيږي. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا یعنی فی الجنازه شته بس دینه برا بتا ته څوک سو وي خدغه لوی خبره شو. اوس په دې باندې علامه نووي رحمه الله چې ډېر قیمتي باسونه کړی پوښو کنه او دی وی چې آخر کې دا مسأله ده اختلافو فی القيام علی القبر په دې کې د علماو اختلاف دی او دی وی بهتر قول دا دی چې کوم احادیثو کې ذکر د قیام دی هغه منسوخ دي او کوم کې چې ذکر د قعود دی هغه ولا ناسخ دي. 310 مسلم جلد اول او ما کتن نووي صاحب. او دا روایتونه تابع داود کې بم ویلي مشکات کې متاویلی ترمذی کې وتا تراشی امام بخاری استاد ذکر کړي. نو بس قول فیصل د علی سے روایت قامه ثم قعد قام وقعد قام فقمنا وقعد فقعدنا خلاص. دا خو تطبیق میں درس ہو. سو کوئی چې ازارتم الجنازه فقومون مراد دان دی چې سټنډ اپ نه غدريګه اخلاص نه مړه کو پاسه خدمت ته پاره پاسه کنه جنازه لګو چاته کا ازدا سے مستغنی مکه نه دا خبره اشکال ختمیږي. القيام للجنازه باب دې په بیان د غدریدو وقت لیدو د جنازه ها. احناف رحم الله فرمایي چې دا منسوخ البته امام حنابلہ او اهل ظواهر او امام بخاری اگر مایل دي دې طرف ته چې قیام شته دي دې لپاره امام بخاری او القيام ذکر کوي بیا مقدار د قیام ذکر کوي بیا تطبیق بین روایت اشاره کوي. جی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سالم عن ابي عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زرتم الجنازه وقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال زهري اخبرني سالم عن ابي قال اخبرنا عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم او توزوا مان دادا چې تخلفكم دا جنازه تاسو له شاته کی مان تیرش او بلې واده چې او توزوا مان د خلقو د مناکب نه پزمکه کې خود شي. دینه دا معلومه چې تو زو کې خود شي مطلب دا چې دا قیام ستاسو دی دا احترام یا لاجل نفس المیت نه دی بلکې لاجل خدمت المیت بشي نشکال ختم. جی باب متى يقضي اذا قام للجنازه ګورا طالب جانا متى يقضي سره امام بخاری مقصد سخی بیان د حد القیام بس چې صابر الحق چې ته ادری دی جنازی دی پارا انو کله بکینی متا یقضی اذا قام للجنازه الکه چې ته ودری دی نو کله بکینی نو ترځی چې دا جنازی کټ کی خودی شي. اوس دی روایت نه دا معلومه شو چې دا قیام چې کوم دی دا خدمت ته فاضی ما ته تیار اوس ودریګا کچره د مړی او چتول دا خدل کوزول هغه ضرورت نو ته ورته مستعد ولاړی نو دې نه اشکال ختميږي. دي وهي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم جنازه فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توزع من قبل ان تخلفه. بس آسان دي کنه فان لم يكن ما تقول اذا احدكم الجنازه فان لم يكن ماشيا معها کچر دي اغسرتن کینی نو فليقم اخذ دريږي زکه جدام یو دشته یا احترام د میت ته هیبت ته لګودريګا حتا یخلفها او تخلفه تر دې چې تی رستو کی یا دا تا رستو کی امانت جنازه تیرش او توزو من قبل ان تخلفه یا کی خود شي مخکې د دینه چې تا رستو کی څه خیال ورته نو معنا دا چې کی خود شو جو غم بخلاشي.
جی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فما تبعها فلا يقل حتى تزع باب من تبع الجنازة فلا يقل حتى تزع المناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. ګورا مولانا صاحبہ من تبع جنازتن ار اغسوچ یو مړي جنازي پسې شي فلا يقعد د نکینی حتا توزع ترزی چې دا مړې کټ کی خودی شي عن مناکب الرجال د خلق د وګونا فإن قعدا کې د کینی نو امر بالقيام نو غیته به حکم کیږي چلکا ودرېګا نیک بخته لک مړې نه دی خودی شي او ته مخکې کېناستې درون خانه. اوس ګورا امام بخاری رحمه الله من تبع جنازتن فلا يقعد حتى يتوزع د دې باب ذکر کولو مقصد د امام بخاری سره نو علما ذکر کوي چې لکه امام بخاری خو امیر المؤمنین فی الحدیث ته چاچه ابي داود ویلی نو امام بخاری د ابو داود کې چې کوم دوه روایت صفحه 96 کې ذکر دي نو دې دغه تایید دغه تطبیق کوي. یو ذکر روایت دادی چې دویم جلد ښه یو ذکر روایت دادی چې حتا توزا علی الارض دی او چرته راځي چې توزا علی اللحد نو اوس معنی دا چې دا د لحد روایت اولاد او که نفس وضع علی الارض دی او خدریگا نو ترکمه پوری اوزمخ کی روایت کی یو دی توزا علی الارض دی یو توزا فی اللحد دی نو تر وضع لحد پوری با ولاړی او کنا نفس وضع علی الارض تا پوری با ولاړی. امام بخاری دغه دوه روایتو د سفیان د روایت تایید کی ښا او د ابي قتاده د روایت تضعیف کی. دا سیده تاسو ابي داود ویلې ده ماشاءالله دې سړی زوی په کشف راخ کړي ده د شپږ نوې صفه ده او په دې دویم باندې بزه کشرا کما. باب القيام للجنازه قال ابو داود تقول یو د نبی هريره رضی الله تعالی عنہ قال فی حتا توزع بالارض تر دې چې دا کې خودشي پزمکه باندې دا یو رواج شو. بیاوی ورواه ابو معاویه عن سهيل قال حتا توزع في اللحد تر دې چې دا په لحد کې خودشي یو روایت چې توزع في الارض او بل روایت کرا دي توزع في اللحد. اوس د اول روایت راوی سفیان دی او د دیم روایت راوی ابي معاویه دی. امام ابو داود وی و سفیانو احفظ من ابي معاویه سفیان چې دی دا د ابي معاویه نه زیات حافظ دی لہذا د ابو معاویه روایت کې لحد دی او د سفیان پر روایت کې نفس ارض دی. سفیان احفظ من ابي معاویه لہذا حتا توزع فی الارض دا اولا شو. ٹھیک شو. امام بخاری دلته وی من تبع جنازه فلا يقود حتا توزع عن مناكب الرجال حالکه چې د مناکب نکي خودشي مناکب خو پیژنه کنه وګونه کې خودشي فاین قاعد امر بالقيام نو مطلب دا شو چې پزماکه کې خودشي اګه ته د مخکې کې ناسي نو الکه پاسه ورچته کټو چت کوزولو کې کټ کې درنه لغون مدد پو کې کنه یار جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي قال كنا في جنازه فاخذ ابو هريره بيد مروان فجلسا قبل ان توزع فجاء ابو سعيد قال فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو هريره صدقا. ګورا روایت خو تعویل دی ابو داود چې تعویل ضرورت دي کې هو سعید المقبوری ذکر کوي چې موږ یو جنازه کیو روانو ابو هريره شیخ الحدیث صاحب مروان د لاس کې اونیو او کې ناستل قبل ان توزع لا مړ نوې خوده شوی چې ابو هريره مروان اونیو او ورته چې بیٹھ جاو چې دوی کې ناسن فجاء ابو سعید الخدری ابو سعید الخدری چې راغې نو مروان د لاس نو نسی پاس خدریګا بادشاہ دی وای پاس خدریګا. نو مروان حیران شو چې وای دا شیخ الحدیث ابي هريره چې دې ځکه نو لمتما څنګه پاسه
نو ابو سعید ورته چې ستادي مرګري ته پته ده چې پیغمبر اسلامي د چې قیام وکړي ورته توجه کوا فجلسا قبل ان توزا فجاء ابو سعید قال ذي فاخذ بيد مروان ابو سعید مروان لا سنيو وقال قم فاسا فوالله لقد علم هذا استاد استاد جی ته پته ده چې ان هذا ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن ذلك حضرت نا موږ دینه منع کړیو فقال ابو هريره صدق ابو هريره چاو سچی بات ہے اوس دې ځکه وکړه دا عمران الدین چې ګوره ابو هريره ته چې دا حدیث معلومون ول قود کړو ولق ناس کړو دغه جواب دا دی چې قود ابي هريره دی لپاره چې دی دا خودل چې قیام واجب نه دی خامخا سنت مؤکده نه دی چې په تر کې سړی ګناګاریږي یو جایز عمل دی دی لپاره حضرت ابي هريره کې ناس چې دا خور چې واجب نه دی اوس چې ابو سعید دې پاسو حضرت ابو هريره چې صدقه ولی د حق تایید خو پکار دی چې تایید وشي کنه خپل منمانی بنکه خپل انا بنکه بس ټیک دا حدیث دی ابو سعید ټیک وای خو چې ناس من دې لپاره چې واجب نه دی لازم نه دی حضرت ویلو چې ادبن پاسه خدمتن پاسه شکال ختم او دغه مسأله 328 صفحه دا ما څخه د طحاوی شریفه اوس خبرې چې تاسو خبر څنګه زه خو نیم خبر تاسو کتاب نه کنه او کی چا څخه موتا امام محمد وی نو 168 صفحه دا موتا امام محمد 168 صفحات یوصل اتش پیتا چې احناف مسلک دا دي چې قیام واجب نه دی او مراد د قیام نه لپاره د خدمت دی دغه سنیر کو تک بنو درېږي نشته کنه چې نشته ول پرېږدا زه د خپل کتاب ذمہوار اچم سعید چپاغي اندمانه مولانا حسین علي سے حاشیه ده باو من قام جنات يهودي پاب دې په بیان د ذکر داغه چا چې ودري دلو لوجه د مړي د يهودي نه جنازه ما ګرته ته مړي لاش يهودي لاش تیرې ده يهودي کنه او دغه وخت کې حضرت ودري ده چا ورته جی دا خو د يهودي جنازه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مر نفس کو دیکھا نے کہ وقت چلو قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام بن يحيى عن عبيد الله بن مسعود جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازه فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس مر بنا جین تیرا شو جنازه مر بنا شین تیرو الاشوا روانه کړه شو نو جنازه په خپل نزي دا مر بخي جی فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا يا رسول الله انها جنازه يهوديه فقال فجاءت الجنازه فقمت به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة شاب تقریر ماشاءالله پراټی د خورل دي الرحمن بن ابي ليلى قال كان سعد بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسيه فمروا عليه قائدين بالقادسيه قادسيه یو مقام دی د کوفه ته نږدې او دوی الته کې ناشتو فقام فقيل لهم إنا من أهل الأرض أي من أهل الذمة فمروا عليهما بجنازة رشواب وقاما دودل فقيل لهما إنا من أهل الأرض أي من أهل الذمة مردا خو زمیان دي أهل الأرض دي دا خو زمیان خلق دي فقال دي دوار بزرگان وي جن نبي صلى الله عليه وسلم مرت بي جنازة فقام فقيل له إنا جنازة يهودي فقالوا فرمال أليست نفسا انسان نره روح نره بس اے احمد جانا دا خبره واورته د معنا بعض علماء کرام دلته دا فرمایي لکه تاسو ابو داود پیتی کړی دی ابو داود کې دا روایتونه په کثرت دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودا نه خو خولا چې زما د سر نه برش دیم قول چې خسته علما ذکر کوي چې دا قیام ال جنازه نه دی چې چای هغه جنازه د يهودي وی یا د دیوی یا کدی بل چاوي هغه لپاره فاصدل پکار دی دا قیام للجنازه نه دی دا قیام للملائکه دی هغه ملائکه جنازه سره دی کله رحمت دی او کله عذاب دی خو د الله ملمانه خودي کنا
هغه د پاره احترامن پاسه اشکال ختم دی چلو. وقال ابو حمدان الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع سال وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا بن شعبان ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازه باب حمل. بس ګوره ابو مسعود او قیس یقومان للجنازه دوی به جنازې له فاسدل. امام बुखारी अगर खबर मौलाना ज़करिया से याद रखा इमाम बुखारी जब किसी मसले के पीछे पड़ जाते हैं तो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं माने दाश जो मसले इस बात पर दे उधरेगी और ब्या खपल पूरा कुव्वत और हिम्मत सरफ गई न माने चूंकि ज़वाहिर व हनाबिला मसलक दाव यकूम 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 आखिर के सहाबो परिवार तो बान साबित है कि यकूम 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 नमक वकान इब्न उमर ला यकूम वकान अबू हुरैरा ला यकूम वकान उमर ला यकूम वकान अली ला यकूम ठीक अन सहाबा डीर च नौ द्रिदल और डीर च द्रिदल नमक वे चागा मुस्लिम 310 खबर खदा ونه شو کنه چې بس قامه اولا وقاده اخرا خلاص جنگ بسله کو باران وریږي. باب حمل الرجال الجنازه دون النساء. خیریت دے باب حمل الرجال الجنازه باب دے په بیان د اوچتولو د نارینو جنازې لرا دون النساء نه خذو لرا معنی څه شو الکه چې یو سړی مرشي او په کټ باندې کی خودي شي نو دا جنازې اوچتولو حق د چا دی. امام بخاری حمل الرجال الجنازه اوچتول د نارینو دی جنازې لرا دون النساء نه دخلو ولی یو خو خزي کمزوري دمره وزن چرته اوچتول شي تا خیال دی الی اخرین نو دمره وزن چرته اوچتول شي. دیم علماء کرام خزي صنف نازک دی نه پتی د چرته تلی شي. دریم علماء کرام زنانه چې دا رقیق القلب دی نو دوی دمره صبر چرته کول شي. درېما سبحان الدین درېما مسله بداشي چې دا زنانه چې دینو دا مستورات دي او په حمل د جنازه کې د کشف عورت احتمالات وي د چرته سر نه دوپټار تا و نشي او چې چرته داسې کین کنه پوښښ کنه اره بیا به خلکو بخاری په منځ پریخي وي بچ دوی لازمه ونه شي ان دې لپاره علماء کرامو امام بخاری رحم الله فرمایل چې دا کار د نارینه دی ا د زنانو نه دی. ٹھیک شو زنانو لپاره مړی کټو چتول مر دی او تفصیل ابن ماجه 113 صفحه کې په دیوان امام ابن ماجی باب تړل مچوال سرکان شاب ذره وفاته کنه یار ابن ماجه شاب تکرشه اے شاور سے دا ګوره چې 113 بازی کړي داسې بکی چې داسې کینو دا 192 شو دا 108 شو اوس پکې څه پاتې شو دا 113 سبحان الله. ګوره علماء کرام صلحای امت دا ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منه فرمایله باب ما جاء في النهي عن زیارت النساء القبور. ٹھیک شو انو تاسو په مقبرو ته نه ځنه مړ خو مقبري ته وړي خلک کنه ار دې لپاره فرمایي چې دا منه. ٹھیک شو 113 باب ما جاء فی اتباع النساء الجنائز او پر کسی بیا بل باب عمرہ روان دے الى آخری نقل دتا برابر رکھنا چلو مخیرہ. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد المقبوري عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجعت الجنازه واحتملها الرجال على عناقهم اوچت کی دی لرا نارینه په خپل سټونو باندې برا شی په دی باندې باس کړي چې واحتملها امام بخاری باب نه ثابتېږي. بابو امام بخاری سړی دی چته خزه نه اوچته
وقت ملاف اخبار دی امر خو نه دی نو دیوی چې دا ترجمه شارحه ده او دا ماخوذ من غیر ده. چلو کی چره دا مړې نیکوي نو دیوی قدمونی قدمونی مخی که مالا زما د عمل اجر تا مخی که مالا زما د عمل اجر تا او کدا غیر صالح وی وی دی یا وی لها ای مقصود دی لرا این تذهبون کم خواق کندو ته بیاوی یسمع صوتا کل شیء اوری آواز دیار یو شی الا الانسان ولو سمعه لصاعق او کچرتا اوری دیوینو لا صاعقا بیا بده بهوش شو. الله الله الله. بعض علماء کرام فرمای قاضی شمس الدین رحمه الله په دغه ځکه الهام الباری چې کوم دغه مختصر تفسیر دی شرح ده هغه دې کې لیکي چې يسمعها كل شيء یعنی من عالم هذا الخلق یعنی الملائکه وما يتعلق بعالم البرزخ. په دې کې څه ښکاله نشته ده. او کې چې مثلا دا قبرستان شي مثلا بعض خلک اعتراض کوي نو دلته خدا ساوري سریږي نو دوی تختی ولې نه نو یاله کدی په आवाज اوریدو مانوس سوچ پوښی کنه او یا مراد دریم نمبر دا شو چې یا مقصد فقط څه کوم دی کثرت ویل کثرت درې دی چې مانوس یو څه سره د بیاډو پروا نه مګر دی جانګری نامه کې چرته زو دلته کې دا د جوارو کارخانه دي کنه هغه کې څه جوړي دا اسو شی ورته ګلوکوز جوړي ګلوکوز چې ته نیوي زینو او ته دل راځي او چې کدن پکې دفتر دي او پکې کارخانه والا ناس دي او په سونو مزدوران دي کار کوي هغه په بدبوی نه محسوس تاخیل خصوصا چې کوم ځای کنه دا اوس کامره ده نو دې سره جازونه الوزي راکوزي کی درزارې خېږي اې د شپې ودی به غما ادمره اغراری اوریدو سره مانوس جوړ پروايي ني او دلته چې موږ جاز دین موږ ته ګور چا غلا واغلا او دغه خوانه کوزيږي او پاسيګر پروايي دي لکه موږ چې ایرپورټ ته لاړ شو چې مخله نو چې جاز کوزيږي مې هغه کوش او ګره کوزي او څه کنه او ارته چې کوم ماشومانی وټلو والا خپل لبي کې جاز کوزيږي او ګوري مو ورته جاز راغی لکه چې په لیدو ستړي شنو کم ته وګوري د دې مانوس شي بس تا نظر شم تا قربان شم. باب سرعت بالجنازه باب د په بیان د جلتی کول په مړي سره. ګوره مولانا صاحبہ دا مسله یاد کا کله چې یو سړی مړ شي په دغه ژوندو سره تعلق کیس ختم شي. بیا نبی علیہ السلام فرمایلی چې لا ينبغي لجيفة مسلم ان يحبس بين ظهران اهله. بس مسلمان دی لاش سره دا خبر نه خایږي چې بلا ضرورت یو کور په سین کې پروتي خو بس کفن دی او د قبر مسله دا بس وړل الله پاک عدالت ته پیش کاوه الله دې معاف کړي. نو سرعت مراد ده تیزی مراد ده. دیو خبر دادا مولانا صاحبہ انوار الحق صاحبہ دیو مسله دادا چې لکه د جنازي سره د دوس کیفیت ده. امام بخاری علیہ رحمت اور امام مالک سے فرمائے چې بسه اڑل دي نو انتم متشیعون اڑل دي بچا پیر شه فرما کته مخ کې شوې کې یمین ته کې یسار ته کې خلف ته خو بس وسه. امام شافعی سے فرمائے چې نه مخ کې بدای او ځکه چې دا مجرم را روان کړي دی مونږه شفارکان مخ کې روان دي زمونږ الله دا زمونږ ور مجرم دی دا عدالت ته پیش کیږي ته معاف کته شفارکان مخ کې روان دي. امام ابو حنیفه علیہ رحمت فرمایي چې نه تب تیرست روان یې کټ به مخ کې فرض کرا پښمارو نخلاصيږي ان شاء الله په ویلو بخلاصيږي د خیر سره فرض کرا دا خیال ورته ودی سیو انو
الکه موږ ویو چې دا کټ به مخکي او خلق به ورپسې رواني ولی موږ به دې کټ ته ګورو اوف پرون چې برید تاول هغه پروت و پرون چې لکته ویلو چې او درګوي کول مې دلو باسم ته سوګي وځو کنه هغه د خلکو غزمه کې چې قبضه کولې کنه اخر چې ته یریدل هغه سره یا هغه لوی ولی بزرگ هغه لوی عالم چې د طالبانو وځو کنه ډلې ورته ناشوي او د مریدانو هجوم بو په بس تاسو وګورئ کنه نو تاسو هم یاسي چې دا حمل تعالی القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمود نمنګ وای چې ټوکی دا هيئت هيبت مخکې کول غواړي او هغه تکتل غواړي ځان اخرت یادول غواړي وقال انس انتم مشيعون تاسو رسختون کیه نو رسختول دي مخکې رسو فمشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها مخکې ده رسو ده خطرت غیر وقال غيره قريبا منها او دين قريب يعني قال غير قريبا منها اي من الجنازه من اي جهه هر جهت نجي ورتنيزي شام جي وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلوا بالجنازه فان تكون صالحه فخير تقدمونها وان تكون سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم مطلب باندې پوریږي په حدیث باندې ته ما ته ترجمه بیان کړي اکثر د حدیث د استادان مولیان حضرات په مخبري وی کنه خو په دې پوریږي نه وای ښا او اردو باندې چا حل کی نسل باری باندې تا تورات مخی خیره اسریو بالجنازه فین تکو صالحتن مار یاد کا فین تکو صالحتن کی چروی دانیک فخیرن مانسکا فقدامها خیرن دین مخی دل پر جنت تے تقدمونها چتا تو دے خیر تے دے مخی کوي معنی بدائی خواہ اس سے آگے خیر ہے جس کی طرف اس کو تم لے جا رہے ہو لوگ کہتے ہیں فخر یہ بہت اچھا ہے جو تم لے جا رہے ہو او کہ چریدہ غیر ذالکا فشرنا اے قدام شرنا عذاب دے مخی نو تدون عن رقابکم یا ہی فهو شر دے پخپل شر دے لرکوائی مانا گندے سرد دے پسٹ پازاب کرے دے مخیرہ باب قول المیت وهو على الجنازه تقدموني اوس منګاوي کله چې ته مړې وړي نو دارو وی قدموني جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الناس قال حدثنا سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه وقام الرجل على انه فان كان صالحا قالت قدموني وان كان غير صالحا قالت لاهلها يا ويلها ان تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق باب من صف صفين او ثلاثه على الجنازه خلف الامام باب من صف صفين باب دې په بیان دغه چا چې صفونه تړلي په جنازه کې دوا او ثلاثتن یادري خلف الامام امام نرستو مقصد د امام بخاری علیه الرحمت د امام ابي داود د یو روایت توضیح کړي ابي داود کی یو روایت ته په صفحه 55 کې ذکر ده 95 کې ذکر ده التک راضی چلکا صفونه بد میت خام خطری جوړا وای جنازه کې او لکه بعض علاقو کې خلق ولاړی دا نور مز بنه کې خدا بعضی به ځان به انتن خان جوړ کړی رې صفونه وتړې و درې کې خان تاکي کې شماري کې چلېږي صفونه درې کې تاک کې شمار کې لانجه به جوړ کړی تخیل ورته او حالانکه امام مالک رحم الله کو فرمایي چې یو صف علی طول عربو خبر علی طول بس څومره وګړي دي تر مردانه پوری بابا کړي پوری خو دي بس یو صف دی پکې اخلاص او بعض علماء کرام فرمایي چې نه صفونه به خدا نه چې خلق کم نو ته بخامه خطري جوړه لکه یو 2 3 یا لکه مثلا 3 او 2 یو
ما کې صاحب کې درې رستو دوا بل رستو یو چې خامخه د درې صفونه شي حدیث کې چې کوم لفظ راغل دی هغه مراد ته کثرت دی چې درې صفونه کثیر دي هغه نه مراد دا نه دی چې اشاره عدد الصفوف ته نه ده چې خامخه به تاغ جوړي او درې صفونه به جوړي دا ګوره دا سجده ابو داود شریف دی او دې دا ذکر کوي مولانا صاحبہ بابن فی الصف علی الجنازہ په منځ کې ذکر دی بیا امام میت یموت فیصلی علیه ثلاثه صفوف من المسلمین الا وجبت جنت واجب شو قال فكان مالك اذا استقل الجنازه جزهم ثلاثه صفوف للحديث تقسیمول به پدریو حصو باندې امام بخاری فرمایي چې دا ضروری نه ده 95 صفحه دا پورې ما کې ګورای ته عمران الدین طرف ته ګورم خو شو کنه ان 12 حدیث طرف ته ملاو شي مت تا ته مسله امام بخاری په باس کې صفا صفینوی او ثلاثنوی علی الجنازه خلف الامام جائز دي الکه کې یو صفی هم جائز کې دوی هم جائز چې زیات نو درې کا جی قربان زه په دیم کې هم یا په دریم کې ماندا شو چې صفونه ګڼو او ضروري نه چې خامخه به درې کوي او تا کوي به چې څومره یې باب صفوف علی الجنازه خدای درنګ له یو تاسو یو خبر وکړو خپکیږي بنا څومره چې لوی علما دي لوی شخصیات دي دای جنازه نه کیږي او چې کیږي نو انتهایی به احترامه سره کیږي او پای کې د طالبان شي یا مریدان شي عاشقان شي دمر بد نظمی راولي چې نه د صفوف خیال نه نوس دا خیال ورته لکه موږ په خپل غټو غټو جنازو کې شریک شو نو هغه جنازو کې دغه چیغه سو مخکې سو ګروس الله اکبر یونس نعمانی سے جنازه په پینډای کې ته مخکې شو ته رستو شو تا خو شو ته دی خو شو دل ته کې نه حالت کې نه جنازه وشو صفونو رپتی نه مینه پڑھا فون شو کنه ا د امان الله صاحب جنازه چوا نو پای کوم دغه سیوا او ما ته چاوي چې سمجان صاحب جنازه چوا نو سو کو ډیر علما ډوکړي نو صفونه برابر چې دنیا ډیره وا اته چې کم کټ ته نيزو نو وینه ته ته الله اکبر روته کوم لري یاره دی خوښه اخواجه دی خوښه وکټو چت ته وی پکېګا د پکې نو ډیر علما دلته نم تلو هغه ورځ مې والده صاحب وفات شو ان ډیر علما دی قانون تلو نو بیا علاقه چت د علما جماعت راته تعزیت لا همغه غلطي وکړه چې لاړ جنازه مونږه کا اوم نه لید او اصل لاړو راځي دغه چې موږ چې سو سمیدو وشولا دمر بد نظمی وی د علماء په جنازو کې او دا څوک د مریدان طالبان هلکه نیک بس ته صفونو تړه تاسو راغلي خو جنازې له دیدار ټوله دیدار به مو شي قاول خو جنازې راغلي خو په ادب احترام ورته درېږي دعا وکړه زجی مخکې دا منډه کا خبر ورک پیغمبر اسلام خپل مرګورو ته د مرګ نجاشي ثم تقدم بیا مخکش فصفوا خلفه صفونو تل مرګورو خلفه رسول حضرت سیفنا فكبر اربان چلو مخکدا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ حدثنا شیبانی عن شعبی قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفوا وكبر اربان قلت من حدثنا قال ابن عباس وجي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا اسحاق بن يوسف عن ابن جريج اخبر قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا یو سره نیک مرشه په حبشو کې چې اصحمه نجاشی بادشاہ دی فهلموا دوڑ کے آؤ فصلوا علیه په جنازو کې قال فصفقنا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف وقال ابو يزيد عن جابر كنت في الصف الثاني باب صفوف السجان مع الرجال على الجنائز ګوره امام بخاری دا باب زکه تړي اشاره کی چې په نابالغ خو جنازه نشته خو چې په نابالغ په جنازه کې حاضر شي نو جنازه وکړي بیا د فرایض کې خو یوسف الرجال ثم النساء
ثم الصبيان ثم الخناساء ثم النساء دے لیکن وہی کہ په جنازه کې صبیان نارینو مشران سره یو زیودریږي د پای کې سهارج نشته ځکه چې ابن عباس سے لا بلوغ ته نور رسیدلې او د باقاعده په صف کې ولاړو جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني عن عامر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفنا ليلا فقال متى دفن هذا فقال البارحه قال افلا اذنتموني قال دفناه في ظلمه الليل فكرنا ان هغه نوکرو کنه د خدمت مسجد قدمر ها فصففنا خلفه قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه او زه پکېوم ماموز کړو نو معنی دا چې معشوم او صغیر او جنازې راغلو. باب سنة الصلاة على الجنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي. بس اوس ګوره د امام بخاری لقرار اور خپل موضوع ثابتයි. امام بخاری دا باب منعقد کړی دی او مقصد د باب د امام بخاری سره الرد على من لا يقول للجنازة الصلاة. امام بخاری وی چې کم خلق وی چې جنازه مز نه دی نو امام بخاری په ایمان رد کوي. ګوره هر څوک چې خو چې څوک دی جنازې ته صلات نه وي امام بخاری په رد کوي او دا ثابتوي چې دا صلات الجنازه چې دنو دا صلات دی ولی دی لپاره تکبیر تحریمه دی دی لپاره سلام دی نو دا حکم د صلات دی دی لپاره توجه ال القبله دا حکم د صلات دی دا بیودس نه کیږي نو دی لپاره حکم د صلات دی د امام د مختلف اشتراک سره کیږي نو لہذا حکم د صلات دی. نو رد کوي امام بخاری پاغه چا باندې چې سو کوئی چلک صلات الجنازه دعا دا صلات نه ده. اوس په تاسو نسله پټو دا خبره زمونږ د فقه په کتابونو کې دا مسله راځي چالک دا جنازه چې دنو دا حقیقتا دعا ده. که تاسو خیال کړی هدايه مستاسو یادي ونه شي ځکه لوی فقهان جمع شي او چې کوم فقهان تلو نغیم بیا راځي ان شاء الله. نن نصاب کورس د فقها او ټول ګټ په ګټ ناس دي او دا خلک به متوجي ځکه چې کنه الاخري دغه مشي هم دي. انو د فقہ کې دا دي چې امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې یو سره جنازه په سوارلو کې جایز ده. ازدحام په سوارلو جایز شو. ولی جایز شو؟ ځکه چې مقصود چې کم دی نو هغه دعا ده. نو دعا په ولاړم کېږي په ناسم کېږي رکباننم کېږي علل ارضم کېږي. زه عاجز په فقہ لولو ستړی شوم په یو زمانه کې اما په دغه توجیه کولا چې امام سے فرمای چې دا جنازه حقیقتا دعا ده. من مراد دې څه دی عنصر دعا په غالب دی. الصلات جنازه صلات دی لیکن عنصر د دعا دا په غالب دی. دا مقصد نه دی چې جنازه د سر جنازه صلات نه دی نه دعا ده معنا دا عنصر پای کې غالب دی. حالانکه د خدای تعریف دی درود په حضرت سے باندې دی تکبیر تحریم ده تسلیم دی عنصریت دعا په اغلب دی. نو په دې اعتبار سره فقهای کرام اغلی کړي دا فقها دا نه وي چې لکه دا دعا ده او رموز نه ده. موږ ته وی جنازي موز لازمه موږ په خپل حنفیان وی چرته روانه دي جنازي موز روانه جنازي روانه ما د موز د جنازي روانه اعظم امیان نیت لري سوی موز د جنازي کومه وي موږ ته موز وی زم کې مشران علما امیان ټول ته موز وي او دا چې عنصریت دعا په غالب دی. باب سنت صلات الجنازه طریقه د مانزه په جنازي باندې او ګوره دیوی چې دا صلات دی نو دلایل ذکر کی. وقال نبی صلی الله علیه وسلم من صلی علی جنازه یو حدیث راوړ او پای کې صلات ذکر دی. وقال بل حدیث ټکړه صلوا علی صاحبکم قرضدار چې پرم تاسو بخاری کې ویل مخکره دی. او دریم دلیل صلوا علی النجاشی وګور صلوا راي سما صلات ليس فيها ركون ولا سجود
حضرت ته صلات ویل دي خدمره د رکوع سجده نشته ده لکه چې مخکې مړ پروت ته کټ پروت ته د دې لپاره رکوع سجده نشته خدا جنازه ده یعنی صلات ده دا یو دلیل شو بل دلیل ولا يتكلم فيها بل دلیل بل جز د باب شو او خبرې نشي کېده په جنازه کې در مسکنا دریم دلیل وفیا تکبیر و تسلیمون او په دې کې تکبیر تحریم او تسلیم ده رسولم دلیل وکان ابن عمر لا يصلي الا طاهر مگر جنازه بنا کولا مگر په داسې حال کې طاهرن عدس کې بو نماز ده کنا دریم بل دلیل ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه او چتایبا په دې کې لاسونه بوچتای اوس دا لاسونه اوچتول چې کوم د هر تکبیر سره دي او کله تکبیر اول سره دي نو مسند ابي اعلی سلورم جلد 167 کې لیکي چې عبد الله بن مسعود فرمایي چې رفض ایدی فقط په تکبیر اوله کې دا او بیا ولا اوت نشته ده او قسطلانی کا خو لیکلي دي چې ما کل عند کل تکبیرته دارنګي تاسو ترمذی خو ویلی کنا او کینینو 200 6 سفر واړه جی دا دغه د چګورا 206 سم دی یاد شو زما دلته کتاب ډیر تته وای انا بیورته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر علی الجنازه فرفع يديه باب ما جاء في رفع الجنازه وګوره نو کبر علی الجنازه فرفع يديه في اول تکبیره ووضع اليمنى على اليسرى شتهشتي نشته خلاف حدیث اوس ملاو چې جماوي نو زلیخه خلاصه شونه وزوي نه خاجي ټیک شو کنه د 206 صفحه تکبیر اول کې لاس رفع یدشته او بیا نشته ثم لا یود لفظه او دې باغی باندې جرح کړی دا د ما زغه سنن دارقطنی دي هغه کتابونو کې مکتبه کې ټول کتابونه تقریبا دغه یې کنه بیروتیانه خدای یو پکې مال خوښ نه ده دې پکې زور ده دا ګوره 75 صفحه کې ده دا حدیث ان ابي هريره توجه کرو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى على الجنازه رفع يديه في اول تكبيره ثم وضع يده اليمنى على اليسرى دار پسې ابن عباس سے روایت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود دا بیات کی ها ثم لا يعود بیا به عود نکاو او به نکاو ایک مولانا سیوا 75 جلد ثانی دا سنن دارقطنی زمون پنځ باندې یوزل رفع دشته باقی نه وقال حسن ادركت الناس ذ مال دلو خلق واحق مال الجن على جنازهم من رزوه لفرائضهم اوس باز داده کې یو سره مرشن جنازه برسو کوي وای من رزوه لفرائضهم هر هغه څوک دی چې راځي دا میت لپاره فرایض مزونه خپلو چې دې په چا پسې فرضي مزونه کو نو هغه ډیر حقدار دی اسوک دی امام د ژوندو لاندې کلی کنه امام د ژوندو امام چې دغه بوله کې د مړو امامان چې دي هغه خپل مړي سمبالي لکه چې حیات چې راغی چې کوم ځکه حی راغی خو بس حی دی نو په نشمه کې حیاتن تسا ژوندۍ بمنډه ولې فیضا یا حیاتن تسا ناصاف چې کتن ژوندۍ منډه ولې ورشو کنه دا خیر ورته ملي سیوا نو معنا امام الحی هغه په دې باندې په ژوند کې راضي دي نو پس مرګ نو
راضي دي هغه ټول کې اولاد دي وایذا عادت یوم العید کله چې اوسره به وته شي پرز د اختر او اندر جنازتي یطلب الماء ولا يتيمم نو دې به اوبرا غواړي تیمم بنکي مګر چې امام خو ټیک ده او کې چرته مقتدیو نو سبق یې الکا تاسو فقاصل کې فقها مفتیانو نو دا وسګي کل شین یفوت لا اله خلف یجوز له التیمم زکا اختر ځان نه کیږي او جنازه بیا دوباره نه کیږي وزن تعال الجنازه اوستا مسره راځه وزن تعال الجنازه او کله چې اوسره جنازه تورسي هم یصلون او دوی خلف جنازه ولاړو يدخل معهم بتکبیرا دې به داخل شي د قوم سره سره د تکبیر نه خدا تخیم چې څنګه او تاسو کړو داسینو وقال ابن المسيب ابن مسيب وی يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربان کشپدا کې رزدا کې سفر دې کې حضر دې جنازي تکبیر نسودي څلور وقال انس التكبيره الواحده استفتاح الصلاه اول سره مز بشورو کوي وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا نو دام شو قران رسول شو صلات ده وفي صفوف و امام او ته امام بخاری کې وسی صفوف و امام او په دې کوم صفونم دي امام دي لہذا صلات جنازه صلات دعا نه ده امام بخاری خوې چاله کې سفرې کې حاضر وي کې سفر وی کې حاضر وي وګورئ وای کې سفر وی کې حاضر وي او کې شپې کې راځه تکبیر ندی سلور نغی پشپے پیزا شروع کرا تبا چی کدی جا پیزا چرتا بردی کی بنو امام بخاری ورنہ نازی پوچھ لکھنا بخاری نے بے خبر اب کم سڑی چی ټول عمر بخاری لولو داغی جنازے خلاف دا بخاری اکرا آئی وہ ټول عمر بخاری لولولا علی شخصیتو و نا آل اولاد خودی چالا نواکی آلکر نیک بخت خپلات دے مردی نو پتا خو د پلا ډیر حقوق دي نو مخکې شګانا نو زه خپل ګورل را پیدا شي مخکې جنازه وکا دای څه حیثیت ته او څلور تکبیر جنازه وکا تا خیال دی وستا ارزي کې شپه دا او کې راځه سفر دې کې حاضر تکبیر نه دي څلور پیزه پکې نه دي ښا وای ما د قصد نه کړو اوس ګوره علما کرام په دې باندې پوښوي لا تصلي على احد منهم مات ابدا وفي صفوف وامام ها اوس وکیدا سحر ګل ملي سیوا او صبغه الله کنه ها صبغه الله ملي سیوا او نظام الدین ملي سیوا او نعیم الله ملي سیوا انعام الله کې نعیم الله ملي سیوا زنمونه یاد شو اے لکانو جنازه چې لاړ شي نو سبا څنګه جنازه کې څنګه شرکت کوي مسئله چې چا هدايه ویلي ایته پته چې صف اول کې په اول وحلت کې شریک شوي او امام تکبیر اووی او تا نه دی ویلې نو تکبیر ثانی ته انتظار نه کوي تب الله اکبر شروع خلاص او کې چرته جنازه ولاړه ده او ته لاړې نو اوس په تکبیر تحریم هغه پورنه چې زو پر امام نه ویلي تب ولاړې شما الله اکبر الله اوس کی امام دو تکبیر وکړه او تب دو کې شریک شوي معنا چې تاسو دو فوت شو او کې یو تکبیر وکړه نو معنا ته په یو کې شریک شو نو تاسو درې فوت شو او کې درې وکړه نو معنا په درې کې شریک شو یو دنه فوت شو ته بیا څه کوي هدایت تعویل دا هدایت وی ويكبر نسقا دا عبارت ويكبر نسقا سمانه شو کچری د میت د اوچته دو خطر ني نو تب تکبیرات ماضیه ترتیب سره سمانه یو تکبیر تیر شي امام سلام ورته الله او که دو تیر شي ته او که درې تیر شي الله خلاص دا طریقه وا او فتح القدیر لیکلی دا او دلته و پروتی ما په کشم راه کړل چل وبه قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا شعبان عن شيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامن فصففنا خلفه وصلينا فقلنا يا ابا
باب فضل اتباع الجنازه. وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا عن الجنازه اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراءه. گورا علماء کرام اور صلحاء امت مقصد دادی چې امام بخاری په موالکو باندې رد کړي اغي داوی چې کله جنازې نه فارغ شي نو واپس راتلو د پاره اذن د ولی ضروری دی. اذن د ولی نی نو تنشیدله. حمید ابن هلال وی چې د اذن ضرورت نشته لري. خو جنازو کا زخفل کورته زمونږ دی حاشی لیکلی دی چې یو لوی طائفه وی چې لابد من الاذن فی ذالک، لابد من الاذن فی ذالک استاشی لیکل دی چې جنازو کې نو ورثای میت نه به اجازت غواړي. او دا د ابن عمر سیب د ابن مسعود سیب د امام ابو حنیفه سیب کانوا لا ينصرفون حتى يستأذنونه، آی پور بدی واپس نه راته سو پور میت ته اذن نو وخت. او جنازی له چلان شي نو اهل د جنازی چې کوم دی وارث ته هي د میت هغه ته ملاو شي واپس براش. منګه یو جنازی له لاړو موږ سره یو محترم جنازه چې موږ وکړه نو ما ورته زو یو جنازه بل فاتحه ده مشر شخصیت یو جنازه بل فاتحه ده زمایي د دې کې اراده چلاړو نو چا پلار مړو هغه رسول اسلام علیکم الله صبر در کی بس موږ لاړو نو راځو ما بل جنازه دا وکنه مقصد د جنازي خود دي کنه یو دعا للمیت تا نو بل ورثای میت د تسلی ده نو ځان خو تخکارګه کنه کاکا او ته لکه موږ الله دې وبخه الله دې صبر در کا وې رواش او برزم هاشمی کانو لا ينصرفون حتى يستاذنوا نو اذن وختل پکار دي. فضل اتباع الجنائز. وقال زيد ابن ثابت اذا صليت کله چې تا مزد جنازه وک فقط قضيت الذي عليك تا پورا کا حق چې پتا باندې مړیو او دا دي موالکو مسلکو نو دی پاغي باندې رد وک نو بس منګه مو یو کنه یو د مړی حقي یو د ژوندو حقي د ژوندو حق دا چې زم ته غواړه ها دا بایزونو کې چې اعلانونه کوي دا خنه دي چالکا بلل نه بلل بلا اجازه ته وارث نشوتله او التبذي او نو چې اخلي پر او غولي لبزي ورته دعا کې بیا برازي او ته دا نه وای دا ټکي ها دا ټکي او ما د خلکو نقل وکړه خو ته دا ټکي نه وای نه به منډاو وای او نه به غولې وای سبا سیم ته بزي کور لبزي دا دوه ټکي دي غلط ټکي دي تا خیال نه ورته. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازه اذنا من نیو خبر په جنازه باندې اذنن یعنی اجازت د میتنا معنی بکه اذنن من ال میت ولكن من صلى ثم رجع فلو قيرات یو سره جنازه کی واپس راشي نو یو قيرات واغسته او کی جنازه کی مقبره لاړ شي جو قيراتن و واخلي چل قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافع يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تبع جنازه فله قيرات فقال اتى ابو هريره علينا فصدقت يعني عائشه وابا هريره. بس ګورا توجه کا صابر الحق حضرت ابي هريره مسله داوا چې کوم سره جنازې لاړ شي نو یو قیرات یو کې قبر لاړ شي نو قیراتین دي. دا روایت حضرت ابن عمر سے نو اوریدي چې نو اوریدي یو ورځ ابن عمر سے وی سمعت نافع يقول حدث ابن عمر بیان شو عمر سے ابن عمر تا چنا باور یقول من تبع جنازه فلو قیراتنا چې چا جنازې لوکل ایل وقیرات ملاویږي. وقال بطور اعتراض ہوئے پوشکنا فقال ابن عمر وی اکثر ابو علینا ابو را په موږ باندې پریواتونو کې زیات شوه دي سمانا دا روایت موږ د نبی پاک نه دی اورېدې فلو قیراتنا او ابو را څنګه واورېد. مقصد ابن عمر داو
چې شاید دا کلام د ابا هريره د ځان نه دی او حدیث مرفوع نه دی پیرا ابو هريره په باندې پرواتونو کې زیات شو منګه نه دی اورېدې نو دې څنګه واورېدو دغه وخت کې فصدقت یعنی عائشه او ابا هريره عائشه به چې نه ابو هريره رښتیا وایي ولی قالت عائشه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اريد النبي عليه السلام نه چغي داسې وي فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره اوفو منګه خو کمه وک پډیرو قراتونو کې ها چې قرات او قراتین دي موږ نه کوټی قراتین بیا پاتې شو دا ډېر افسوس دی ما پوښوي بیا ورته فرطو ضيعت من امر الله دا د امام بخاری مزاج دی چې قران کې حدیث کې یو لفظ غریز راشي ناشنا راشي ان دې دغه تایید په قران سره کوي نو سورۃ زمر کې راځي ان تقول نفس علامه فرط فی جنب الله جی باب دې په بیان د غتون کې چې انتظار کوي تر دې چې مړ خش کی سو پر چې مړ دی خف شوی نو یو قرات دی او چې خف کې دفن کې بیا قرات بشابه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي زيد عن سيد بن ابي سيد المقبوري عن ابي انس سال ابا هريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم التخيل وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم التخيل وحدثنا احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد الجنازه حتى يصلي عليه فله قراءه وما شهد حتى يدفن قال له قراءتان قيل وما قراءتان قال مثل الجبلين العظيمين وقال مثل الجبلين العظيمين مثل لا تقل مثل الجبلين العظيمين بشان د دو غټو غرونو لکه اوهد او سره خوا کې بل شعیر شو او دا هودم دو دي ګر مېز کې اخوا دي مېز کې پګي سشته جا کتلی فبها اوس پرو نه کرتا سم زما کړه باب صلات سیدان معنا سره جنازه مخه باب شوه دی صلات معشومان سره د خلقونه ابن عباس روایت موږ مخه ذکر کړه معنی دا ده چې په جنازه کې معشوم نابالغ مشران سره درځي شي دي وهي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي مغير قال حدثنا زائد قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فقالوا هذه دفناء ودفنت البارحه قال ابن عباس فسفكنا خلفه ثم صلى عليها باب صلاه على الجنازه بالمصلى او بالمسجد باب دې په بیان د موز په جنازو باندې بالمصلى په جای نماز یعنی عیدګاه والمسجد او په جمعات کې ګوره مولانا صاحب دا مسله یاد کړه امام ابو حنیفه امام مالک رحمهم الله دا دواړه لوی شخصیات لوی امامان دوی ذکر کوي چې په جمعات کې جنازه بغیر د عذر شرعي نه مکروه ده او تاسو ابي داود ویل دی په دې کې ابو داود چې کوم رواج ذکر کړی دی هغه ډیر زیات دي خودن هاشم دغه نقل کړی چې یو روایت کړای چې چا جنازه په جمعه کې وکړه فلا اجر له فلا شيء له هغه له هیڅ اجر نشته دی هغه له هیڅ شی نه ملاويږي پوښګنا معنی ثواب نشته دی دې پر احناف وی چې جنازه په منځ کې جمعه کې مکروه بلا عذر ده امام بخاری امام شافعی امام احمد ابن حنبل سے دوی فرمایي چې جنازه په جمعات کې جایز ده او لا بار ده او نفس جایز دی وی چې جایز ده دلیل معاشی ذکر کوي چې امام بخاری چې کوم دلیل ذکر کړ دی دا کته حدیث دین نه ثابتېږي البته اصل دلیل جو دوی هغه دی چې حضرت عائشہ صدیقہ وا وشکنه او دا خپل کور وا یو دو ماشومانو دای متعلق داوی د بیضا دو زامنو سہیل او دغه رور وای نبی علیہ السلام په دو ماشومانو په جمعات کې مذکر وکړه نو لہذا په جنازه په جمعات کې جایز ده مګر هغه بنا بر عذر یا لکه دی بر رواج ذکر کړي په عائشہ کې چې حضرت عائشہ صدیقی او فرمایل چې کله سعد ابن ابي وقاص سے وفات شو حضرت عائشہ به فرمایي چې دی راولې د دې کاټه
جمعه ته چې پکې شریک شو باغی استدلال کو د پیغمبر علی السلام د هغه جنازینا چې دا بیضا په زامنو شو لیکن په دغه وخت کې صحابه کرامو د حضرت عائشہ د قول انکار وکړ بل شي ذکر کړ دي اجازه ورنکړه چیرې په مسجد کې جایز نه ده دغه مسلک د احناف دی بیا تاسو هدايه ویل دا چې چیرې مړې باوی او کې مړې دن نوي خو په دواړو حیثیتونو باندې جایز نه ده ولی ان المساجد لم تبنى لذلك او سو کوئی چې علت د ادب جواز خوف تلويث دی د بیاوی کې مړې د میراب نه باري او خلک پکې دن نه یجوزو او قول مختار دا دی کې مړې اندروي کې باروي خلا یجوزو البته عذر لکه پهنده اکثر جنازي په تعلیم القرآن کې بکې دي ایو جدا چې د لیاقت باغ نه علاوه دمر لوی زینو چې کوم ځکه و جنازه کوله دا لوی زیو د دې لپاره میراب سره کمره وا نو کمره کې عمره کې خوده شو میراب سره کمرې جوړې شرک جوړه کړو حالت عمره کې خوده عمره بالته امام بدن نو درې دا جنازه وو شو او عذر باشد نو روان باشد لکه باران دی خدا نه خواج کې څوک مرچنه په جمعات کې کی او دا مثلا ابو داود په صفحه جلد ثانی 98 کې ذکر کړی دا چې بس وشو 98 صفحه بیا ته وګورئ فلا شيء له فلا عليه فلا اجر له نو دې حدیثونه دا معلومه شو چې دا مکروه ده جیم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وكيل علي بن شعبان عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة انه ما حدثه عن ابي هريره قال علنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجشيا صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم وعلي بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صفى بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا ګره وی مصلا باندې نو مصلا کوم زیو همغه چې دا مصلا د سو د جمعه د بارو او ځکه چې رسول راځي حين يوز او جنائز نو جنائز به التبار خوده شو جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر على الخزامي قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امراه زناها فامر بما خرجوا قريبا من موضع الجنائز عند المسجد قريبا دوی رجم ورک قريبا من موضع الجنائز نږدې هغه ځای ته چې کوم ځای کې و مړی خوده کېدل هغه کوم ځای عند المسجد یعنی جمعه ته نږدې نو معلومه شو چې مړی جنازه و بار کړه اوس چونکه حرمینو کې جنازي کیږي مسجد نبی کې دنه جنازه کی بیت الله شریف کې دنه کیږي خدای وجه دا چې دمر دنیا برزه کې بچت جمع کی الته زینو چرته دي ورزم دي عاشب بر ذکر کړو قد اعتاد فی زماننا صلات فی الحرم الشریف استحسانا من المتاخرین استاد حاشی ذکر کړی مخکې دا باب ما يقرأ من اتخاذ المسجد على القبور ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأة القبة على قبر سنة باب ما يقرأ من اتخاذ المسجد القبور باب دې په بیان د مکروهیت د جوړولو د جمعات په مقبره باندې یو بنا علی القبور دا یو اتخاذ المسجد دی بنا علی القبور ناروا ده لکه گنبد شو او جمعات جوړول لپاره عبادت او تقرب د میت وی دا بالکل اکبر الکبائر دی وای کنه ولما مات الحسن بن علي ضربت امرأة القبة على قبر سنة ولما مات الحسن بن حسن بن علي هر کچ علی سے نسے حسن مرشا ضربت امرأة القبة دای خزی ولګول یو قیمه علا قبر دی په قبر سنت یو کال ثم رفعت یو کال التبنا سوا جړل به بوزونه به کور نه سوا ثم رفعت چې کالو شو ستړي شو پاسه دا قیمه روانه کړه اور روانه شو فسمعوا صائحا وارد دی आवाज یو आवाज کوونکی علماء وی چې دا आवाज کوونکی څوک یا خو فرشتہ وا ملک من الملائکه یا یو فرشتہ وا یا جن صالح یو نیک جنو ای وی الا هل وجدوا ما فقدوا یو جنوی الا هل وجدوا ما فقدوا آیا دې خزي چې کم شی رکړه وی مونږ ان خاوند چې مړو نو ژوندې ک
فاجاب آخرو بل ورتوی بل یئسو فانقلبو نا امید شو دا مرګري واپس کولونا نو روان شو تشتور لاس معلومه شو چې په دې قبر ډېری ولګای خو واپس ناراضي سر دعاګانې ورته کوانو مخکې ده کیا کرتے ہو قالت حضرت عائشہ فرمائی ولولا ذالک لابرز قبره غیر انی اخشى ان يتخذ مسجدا حضرت عائشہ فرمائی لولا ذالک توجہ کا صاحب الحق کہ چرنوے یرا د اتخاذ د قبر نبی مسجد لابرز قبره اے سامنے کرے شو بو قبر د حضرت سے څنګه اے سامنے کرے شو بو قبر د حضرت سے دې څه مطلب شو بعض خلک وای چې چټیل میدان باندې به قبر جوړو حتی قاضی شمس الدین وای دا غسرسونه خبر ده لا ابرزا قبرو نما با بیرته پرې خوا دروازه د قبر قاضی شمس الدین سے زنده وا لا ابرزا قبرو نما با کلاو پرې خوا دروازه د قبر غیر انی اخشا لیکن زه یریګم ایو تخذ مسجدان چې دینه بخله عبادت خانه جوړ کی ما بند کړه تعلیم ورته لګولا چې څوک دنه نزي اوس مسله حل شو طالب جانا خوشوي مخکړه باب صلات اعلان کوڅه زامات په نفاس دا باب تا مخ کې ویلو او موږ په تایید کې دا زه راړو لو شاردا د صاحب الحق چې نفاسا خزه چې موز نه کوي نو سوال دا پیدا کېږي او زنانه په خپل موز نه کې آل د مانزه نه ده نو کې دا مړ شي نو موز بوله کومنګا دغه جواب دادی او دا نفاس کې مړ زنانا یا په حیض کې مړ زنانا هغه پاکه ده او جنازه کیږي جی عبد الله بن هريره عن سمره قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها باب ان يقوم من المراه والرجل او درې د دای په میانس کې اوس وایو میانس دا ان يقوم من المراه والرجل مسله دا کہ یو امام جنازه کوي نو د مړي د بدن په کم برابرتیا بودريږي ان يقوم کم مقام ته بودريږي امام د خز یو د سړي ګوره احناف مسلک دا دي چې د خز مړ شي کې سړی مړ شي امام به دغه په وسط ودريږي یعنی به محاذات صدر او دا صدر چې کوم دي کنه دا وسط دی ولی دی سنین کته دو پندای دی او یو الاخری او دی سنین برا دو خپی دی او سر مبارک دی دا وسه دا سکه کنه وسته دو لاسا سر مینس کی سینا او دی سنین کته او دو پندای هلو دا وسته کنه نو وس دو دی نور حضرات وی چې سړی مرشي دغه سری سر ته برابر ودرېږي او د خزي وسط باندې ودرېږي پوښښ کنه او موږ چې نه د دواړو چونکی دا محل د ایمان دی د ایمان محل ته به مخامخ ولاړی جی حدثنا عمران بن مسعود قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابي هريره قال حدثنا سمره بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امراه ماتت في نفاسها فقام على وسطها باب التكبير للجنازه اربعا وقال حميد صلى بنا نفسه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبله ثم كبر الرابعه ثم سلم خطا شنو بیا دریم تکبیر وی سلام واړو جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى الجشيا في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعه تكبيرات بس ګور لیکونه صبر وکړه نجاشی باندې حضرت جنازه وکړه څلور تکبیر وکړه او دا کله خرجه بمل المصلى بار جنازګاه ته وتلو جمعه نه بار ته خرجه معنی وکي خرجه من المسجد الى المصلى ٹھیک شو کنه جمعه ته وتلو بار عیدګاه ته راغلو فصف بهم وكبر علي اربع تكبيرات قربان وذلك قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحاب النجاشي فكبر اربعا وقال يزيد بن هارون وابو الصمد عن سليم اصحما باب قراءة فاتحة الكتاب للجنازة
باب دې پر لستلو د فاتحې د کتاب په جنازې باندې معنا دا د چلک په جنازه سورته فاتحې لستلو سره شریعت حکم دی مسئله دا د چې د جنازې تکبیر اول نه بعد تعریف طرف دې چې تم ثنا وایو اور دویم تکبیر نه بعد چې د درود په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دریم تکبیر نه بعد چې کوم دینو دعا علی المیت یا للمیت دا او څلورم تکبیر نه پس چې کوم دینو سلام اړول دي وښګنا ها بعض کتاب او تو پنځ کې پنځم شنه اذان له خبره لیکن امام بخاری چې کوم دې په دې باندې زور لګول دي چې هغه دا څلور تکبیر دي اځه خو دې بخاری نه پریږي وښګنا او چې بیا زه راشي نه بیا تل دوی له بخار راشي اسی بخاری ونه شو کنه او چې کله د بخاری باندې د عمل وخت راشي بیا بخار ہے بیا زه په نه شوم بیا نه قصد نه تخیل ورته مولانا سیبا د امام بخاری قرات فاتحه الكتاب علی الجنازه لستل د فاتحی د قران په جنازې باندې ازدک دا خبره چې د جنازې باندې د فاتحی لستو حیثیت شریع سره محدثین فرمای امام شافعی امام احمد امام اسحاق دوی ذکر کوي چې اول تکبیر نرستو فاتحه ده بیا درود دی بیا دعا ده او چونکی دا جنازم صلات تی نو فاتحه چکم در لا صلات اللہ فاتحة الكتابی نو لہذا فاتحه بویل کی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمت اور امام مالک علیہ الرحمت دالوی ائمہ حضرات دوی په جنازه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا د فاتحه لستل ثابت ندي چې فاتحه لستل ثابت ندي نو لہذا په جنازه کې به فاتحه نه ویل کی او چې څنګه د وینو کې ابي هريره او د ابن عمر روایتونه دي وشکر مولوی سیوا دارنګه د ډیرو علما کرامونه او د محدثین او صحابهونه دا ثابت دي چې لیس فی قرات اقول د امام مالک دی او د تمام اهل کوفی علما کرامو دي موتا امام مالک کی چا سخوی نو 210 صفحه چا تپوس کو امام مالک سے بنا چې د جنازه کې د فاتحه د لستو سو حکم دی استاد عاشی لیکلی دی امام مالک قرات الفاتحه لیست معمولا بها فی بلدنا فی صلاه الجنازه فاتحه لستل چکم دی زمون په دې کلی مدینه کې دا سشو مشروع نه و مدینه کې ګوره چې چا جنازي کولې غریب فاتحه نه ویلا امام مالک سے وی 210 صفحه د موتا امام مالک صاحب دی عاشق ذکر دا قرات الفاتحه لیست معمولا بها فی بلدنا فی صلاه الجنازه زمون په کلی کې ودا چا نه وی البته امام طحاوی سے یو خبره کړی ده چې یو سره فاتحه وای او په نیت د دعا سره وای نو ویل شي په نیت د دعا به شي خو دعا کې غوستر دي نو په ځل کې وایم فاتحه نو ویل شي ګوره علما کرام اوس علما چې دینو بس په زړی خبره باندې اختلاف او فتوا تلاش کی شاه صاحب د گجرات کې ونو دغه معمول دا او چې په جنازه کې فاتحه ویلا یا له شاه صاحب وایي ایو فاتحه ویلا شیخ القرآن د پیړې رحم الله بیبي وفات او شیخ په خپل نو بحرین کې او جنازه شو نو جنازه خو به شاه صاحب پڑھاوله قاضی شمس الدین سے پاز تقریر وکړه حنفی طریقې جنازه دا کنه بیا شاه صاحب دا قاضی صاحب دا وی چې روایتو کې راځي چې ابن عباس سے فاتحه ویلې و ګوره
ابن عباس صاحب آی وخت د پیغمبر علی السلام نه چرته اورنی و او دغه عمر پای وخت کم وو او چې کوم کبار صحابه کرام موجود وو مزارین غنی ثابت چې فاتحه ویلي او ما ټول عمر بخاری ولولا ساسه تنولول مطلب دا خلق یې شاسه تتمید ته چې دی بنوي شاسه چې جنازه ته دې شقازه ورپسې وو شاسه الحمدلله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او ټول اورته کنه وسو یو کنه مستحیل ایو داسه ارو چې چا ورته رسوي شاسه قاضي سے ہوتا چې تاسو خو وي خوشا سے اس نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کام کیا مشران خلقو کنه هغه خپل کارو کوم خپل کارو هغه تاغه خو جوړیو که ماته جنو ماته کوم شیخ خو تحقیق ما بیان کړ اس نے اپنا کام کر لیا میں نے اپنا کام کر لیا ناشنا خلق مشران ډیر ناشنا خلق امام طحاوی لیکلی ساده عاشق کشته چله که بحیثیت دعاوی لشي او بحیثیت قرات نشي ویلې او بیا چې بکی هر رکعت کې سورتونه شروع کې د خیر سره سورۃ رات پکې شروع کا چې د اختر مست جوړ کا چلو وقال حسن قرات ابن فاتح کتاب یقول اللهم اجعل لنا فرتن وسلفا واجرا فرتن مراد مخ کې تله وسلفا هم مقدم واجر ذخیره د اخرت قربان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن طلحة قال سمعت خلف ابن عباس الطويل قال وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال سمعت خلف ابن عباس على جنة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال ليتعلم انها سنة بس ګورا عبارت پورا فقرأ فاتحة فقال ليتعلموا مویا لتعلموا انها سنة یا ليعلموا انها سنة ما زکوی چې لتعلموا تاسو پوښ چې دا سنت دی او یا داخله پوښ چې سنت دی قاضی شمس الدین سے یو نقطه لیکلی دا خډیر ناشنا لیکلی دا وای د ابن عباس سے فاتحه ویل او د خلق اعتراض او ليعلموا لتعلموا کی اشاره ده چې ان الفاتحه لیست بمعروفه جنازه کی فاتحه لستل معروف نو دا یو غیر معروف امرونه ذکر لتعلمون سنه چې تاسو پوښ چې دام یو طریقه جایز ده دا باندې سنت ته طریقه المسلوکه فی الدین کته طریقه مسلوک فی الدین بیا صحابه سره پرې خدا لتعلمون چې تاسو پوښ چې دام یو طریقه جایز ده ا ډیره خسته جمله دانه چې قاضي سے زمونږ قاضي دی موږ ذکر دی بار نه ډیره خسته خبره ده لتعلمون ذکر وی چې ما قرات فاتحه غیر معروف ہو ویاله ک دام یو طریقه جائز ده کنه سړو نمګه می چې دا یو طریقه جائز ده کنه سړو خدا څخه نه چې پشان د اختر وای سړو مخکې باب صلات القبر بعد ما يفعل اوس تعویل دی چې یو سړی مرشي او بلا جنازه دفن کړي شي ته د هغه جنازه کول شي په قبر باندې ترکمه پوری څوک یې 3 ورځې څوک یې 4 ورځې خو چې چا فقہ ویلي هدايه نغې سویل دي هغه وی چې د اهلی بلد نه به تپوس کوي ماهرین د زمکه نه به تپوس کوي چې دا د زمکه کې د دې زمکه څه اثر دی خورانا که زمکه نو بیا مکوای او کې خمټ او شګلوړ زمکه بیا خیر کول شي چلو وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مربوط انه وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا ابا عمرو وقال ابن عباس وبه قال حدثنا محمد بن وقال بأبريزة كان قال ابن عباس چلو وبه قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان اخذ رجلا او امراه كان يكون في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكر ذات يوم فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا ما مات يا رسول الله قال فلا اذنتموني فقالوا انه كان كذا وكذا قصته قال فاخبروا شانه قال فدلوني على قبره قال فاتان قبره فصلى عليه باب الميت يسمع خص نعال بالکل اوری زمو او کنه یار نه اوری